اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه مصطفی جاوید او دا وخت تاسو ګورئ پیام خیبر ټي وي. د پروګرام درون کوربه کې یو ځل بیا زه ستاسو مخې ستاسو په وړاندې حاضر یم. کتونکو څنګه چې تاسو ګورئ موږ سره چې کوم مختلف کوربه میلمانه تاسو سره موږ شامل کړي دي هغه یو خپل حیثیت یو مقام لري په دغه معاشره کې. نننی چې موږ سره کوم د کوربه موږ سره موجود دی عبدالرازق صاحب، که د ده زه هر څومره هم صفت وکړم دا به زه وایم چې کم به وي، ځکه چې عبدالرازق یو مقام جوړ کړی دی، یعنی د یو لوور سطح نه اوپر سطح طرف ته راغلو او یو داسې مقام یې جوړ کړو چې په ضلع خیبر کې د ښه کاروبارانو په ټاپ 10 لیست کې هم نوم راغلی دی او یو سیاسي کیریر هم لري. د هغې خپله یو پارټي ده چې قبایل عوامي پارټي د هغې چیرمین هم دی. د سره به موږ د ژوند په اړه خبرې اترې کوو. راځئ موږ سره اوسئ. عبدالرازق صاحب ډېره مننه د ټیم راکولو، هرکلی درته وایو په پروګرام کې. مصطفی جاوید صاحب ستاسو یو جهان مننه چې موږ له موکار وکړله. عبدالرازق صاحب ټول نه مخکې خو زموږ د خپل کوربه نه دا سوال چې تاسو په کومه ضلع کې پیدا شوی، په کوم خاندان کې مسترګې غړي، دا را سره شریکه کوي. ورور زه خو د خیبر په ضلع کې چې اخټن کې خیبر ایجنسي به ورته ویلو په کې زیږېدلی یم او د ملک دین خیل قوم سره تعلق ساتم. عبدالرزاق مې نومه ده او د والد صاحب نومه مې عظمت خوند و چې هغه تقریبا د نن نه 30 سال وړاندې هغه په حق رسېدلی وفات شوی دی او د یوې غریبې کورنۍ سره تعلق ساتم او الحمدلله اوس چې کم سیاسي سرګرمي دي کم کاروبار دی هغه ټولې دنیا له مولونده دی. ډېره مننه عبدالرازق صاحب. زموږ چې کوم دویم سوال دی هغه دا دی چې یاره دا راته ووایې چې ازدواجي لحاظ سره تپوس دی چې ودونه مو څو کړي دي؟ جی ودونه خو تقریبا چې مو داسې 2-3 کړي دي تر اوسه پورې. نه جی 2 مو کړي دي که 3 مو کړي دي؟ بس تقریبا دستي وي ته 2 ویایه، ځکه چې که 3 مې ته ویلو بیا مسالې جوړېدای شي. عبدالرازق صاحب دا راته ووایي چې دواړه ودونه مو په خوښه کړي که نه د مور او پلار په خوښه مو کړي دي؟ نه جاوید صاحب ورور دا پیلنی واده خو د موږ داسې و د قبایلو زیاتره ډېرو خلکو د قبایلو بیا خصوصا د اپریدو دا خو زیاتره د خاندانو د مور او پلار د مشرانو په خوښه باندې وي او تقریبا 2 واده مو په خپله خوښه کړی دی. مینه مو چېرته کړې ده په زندګۍ کې؟ یاره مینه خو چې مو کړې ده دا مو د غربت سره مینه کړې ده، داسې مینه هم نه ده کړې لکه نن سبا کم خلک یې کوي. د خپل رزګور سره مینه کړې ده ځکه چې مونږ په دومره بچپن کې د والد صاحب نه پوتې وو، دومره په غربت کې وو چې مونږ دغه کم مینې خلک کوي، کم محبتونه کوي، دا له مونږ فارغ نه وو. مونږ یوه ډېره خطرناکه غریبي وه په هغه ټایم کې چې د والد صاحب نه د مونږ وفات شوی و، ځکه چې د مونږ مشر ورور په اخټن کې تقریبا په 8 کلاس کې و، نو د مونږ ترونه داسې نه وو چې د مونږ پالنه یې کړې وی، نو د سره سره به د مونږ مشر ورور د کور پالنه هم کوله او سبق به هم ویلو او تقریبا مونږ وروریانو چې کم تر 10 اووم او تم پرې کم ورورم سبق ویلی دی دا مونږ په خپل محنت او په خپل غربت کې ویلی دی او چې مخکې مونږ سبق نه دی ویلی، مونږ د غربت د وجې ټولو وروریانو نه دی ویلی. عبدالرازق صاحب کاروبار اړخ ته هم راغلی، سیاسي کیریر هم لرئ، دا راته وایي چې د سکول د وخت یا د بچپن د وخت کوم ملګري د هغې سره اوس ملاوېدل کېږي، ګپ شپ چېرته غونډه کېږي ستاسو؟ مصطفی جاوید صاحب د مو د ټولو نه غټ خصوصیات په دا وي چې که دا زه ونه ویم د مو ملګریو له مولون دی چې د سکول د پرایمري د وخت نه ونسه تر های سکول پورې چې د مو د بچپن کوم ملګري و هغه د مو سره نن هم هماغه شونتې بحال دي چې څومره هغه که په غربت کې دي که هغه په غریبۍ کې دي که هغه نن افسران دي، د مو هماغه شونتې روایات او سره چې څنګه به مې په بچپن کې پالله، د غریب سره غریبي، د مولدوره سره مولدوري، همدغه شونتې بیا چې کله د سکول د وخت نه زه فارغ شولم او د بوډۍ په بازار کې مو په یو دکان کې شوګردي به کوله چې هغه د الکتریشن وه، د فرج ایر کنډیشن، د ایسي د دغو هغه مې به کوله. بیا د انا زه چې کله استاد شولم په خپله مو د بوډۍ په بازار کې یو دکان کلو وکړو چې په اخټن کې د بوډۍ په 2006-2007 کې د ټولو نه په ټاپ دکانداري د مو په بوډا کې دومره الله تعالی شهرت رو کړی و، دومره پویه رو کړې وه چې په اخټن کې به د مو سره تقریبا 20-25 شوګردان وو. هغه شوګردانو کې به چې موله څوک روغلو د
عبدالرزاق پښتنه به وکړله هغه نو ما د موږ داسې په یخ ټینګ کې تللی وه پرهیزګور کې نو دومره په کم عمر کې ونځه چې چاله به دا پاته نه لګېده موله به راغلو ورته وبې چې عبدالرزاق چې ته یا د استاد چې ته رایي نو مو به ورته وویلو چې هغه رودرومي یا مې به سره مذاق وکړلو چې یاره زه په خپله باندې یم ډېرو خلکو به هغه خبره تسلیموله نه نو ماغه شونتې که هغه د مو د الکټریشن کم د رزګور ملګري دي د سکول ملګري دي د غریبۍ ملګري ټول نن ورځ پرې د مو سره ماغه شونتې به حال دي دا راته وایي عبدالرزاق صاحب شاپینګ په خپله کوئ که څوک یې در باندې کوي نه شاپینګ خو به داسې وایم چې دا د زیاتره د قبایلو داسې یو رسم رواج روان دی چې ځان له خو پرېږده چې څومره بچي دي ټولو له زه شاپینګ په خپله کوم عبدالرزاق صاحب څنګه چې تاسو دا خبره وکړه چې یاره زه شاګرد یم په یو دوکان کې نن سبا په ضلع خیبر کې بالخصوص په تحصیل باړه کې زیاتر چې کوم ځوان کول دی هغه تاسو یو آیډیل ګڼي ځکه چې کوم سفر د دوکان نه د شاګردۍ نه کو دیهات ته راغی یو سیاسي کیریر یو سیاسي مقام لري څه ویل غواړئ دغه ځوانانو ته په هغه کې ورور زه به ته داسې وایم چې کوم ځوانان د موږ سره کومه مینه لري دا د موږ خپل کردار دی چې کله په بوړه باندې انقلاب راغلو په 2007-2008 کې و خلک کډوال شولو په کډوالو کې زه هم وم خو په هغه کې چې موږ کم کردار ادا کړی ځکه چې د موږ په علاقه کې مختلف تنظیمونه وو یو نه وو دوه درې وو په تنظیمونو کې موږ داسې کردار ادا کړی او داسې ځان ساتلی زموږ فیملي داسې ځان ساتلی دی چې نن ورځ باندې داسې څوک نشته چې هغه د موږ په خاندان یا په ما باندې ګوته راکوږي چې دغو په پلونکي وخت کې یا په پلونکي تنظیم کې داسې کور لري خلک یې زور کړي دي یا یې داسې د اوس هجرت د علاقې نه کړی ښه په نره وخت هم کې تېر کړی دی هغه که په هر حالاتو کې و بیا د آنه بعد چې زه پېښور له راغلم دلته مې د پراپرټۍ آغاز وکړلو په رینګ روډ باندې نو چې څومره د کډوال به و په یخ ټینګ کې ډېر تکلیف و د موږ خلکو له و د موږ دومره سترګې غړېدلې وې دومره بزنس هم روان شوی و چې ښه وسایل لوس له راغلي وو نو د خپلو بچو سره د موږ د قبایلي سیمې د خیبر د خلکو پاکې به موږ بالکل داسې خدمت دغو خلکو کولو لکه څنګه د خپلو بچو و د وروریانو عزیزانو خدمت به موږ کولو نو د هغې وجې نه چې بیا لوکا کولو شوله موږ چې کم کاروبار و کمه مینه وه د هغې لوکې سره واپس بحال کړله په هغه لوکا کې سرګرمي شروع کړلې چې کم نوجوانانو د ټولو نه فیله فوکس موږ په دا باندې وکړلو چې کم ګرونټونه و د دو د کیل ګرونټونه وو د صحت کم مرکزونه وو په دا کې به موږ سره شمولیت کولو په هر ډګر به د الوکې چې کم نوجوانان دي دا به سپورټ کولو نو د هغې وجې نه د موږ سره نن هم هغه خلک دومره مینه کوي بیا په الوکا کې د دا سره چې کم موږ د سیاست و د خدمت آغاز کړی و هغه مو په یو داسې انداز باندې کړی و په خپل سوچ په خپل فکر د چا د مشورې نه بغیر او په خپل مهنت باندې مې داسې کړی و چې هغه په مو پرې به خلکو تقریبا چې خندلو ځکه چې چاله به مو ویلو چې د خپلونکي خاندان زه دشمني د دغو روغه کول غواړم نو بیا به راته ووایي چې څنګه یې ته کوې نو ما به ورته ووایي چې پلونکي خاندان سره مو په پلونکي ټینګ کې نشست وکړو د پلونکي مشر سره مې وکړلو نو زه چې د مو عمر لا به وکتلو یا به د مو هغه کم وروسته هغه وکتلو چې یاره دا خو یو دیاړې مور و دا یو بیا پسې مکینک و دا نن دا حد لا چې د خلکو صلح کوي نو دا به دا پویه څنګه لري نو خلکو به په موږ پرې داسې نظر کولو چې د ناپوهي نظر به پرې کولو خو مو په الله باندې باور و د الله د رضا دپاره خدمت له روچت شوی وم نو الله تعالی کې دومره کم یو بیر وکړه چې د موږ د لوسه د خیبر او د بوډۍ په سیمه کې داسې دشمنۍ حل کړلې الله تعالی چې هغه نن خلک ورته حریون دي خو د هریونېدو خبره نه ده ځکه چې د موږ په خپل رب باندې باور دی چې د غټې نه غټې مسلې چې کومې دي دا لا ته د زړه د کومې نه ودرېږي او د الله د رضا دپاره ودرېږي نو هغه حل کېږي نو هغه لاس ورته داسې دښمنۍ موږ حل کړلی چې د هغې وجې نه نن که هغه مشرون دي که کشرون دي که خویندې دي که میندې دي هغه د موږ سره مینه کوي او زه د هغو مینه چې کوم دا په د خپل رب یو رحم کول په ځان باندې زه ګڼم چې دا په مو باندې خپل رب د مو چې کوم عبادت دی د هغې په بدله کې په مو باندې رحم کړی دی اوس چې کوم سیاسي سرګرمۍ شروع کړي یې بلدیاتي الیکشن کې مې حصه واخیستله د بلدیاتي الیکشن سره هغه زه په هر ډګر باندې په هر سټیج باندې داسې خبره مو نه کړې چې چاله مې درویغ کړي وي یا مې خپله لویي بیان کړي وي هغه غربت بیانوم هر سړي له هر سټیج باندې چې کوم څه حقیقت د مو سره تېر شوي دي کوم څه حقیقت دي
عبدالرزاق صاحب بچي مې څومره دي او دا راته وایي چې خپل بچي به سیاست ته یا د کاروبار اړخ ته به راولي؟ نو دا خو به ورور درته داسې خبره وکم چې د پاکستان یو داسې ملک دی، په معذرت سره د خبره کوم چې د مو 2 نورون بچي دي او 2 مې بچي دي په سټي سکول کې سبق ویي، خو د مو ته د ښه تربیت سوچ دی. هغه د ټیم سره لکه څنګه یو ماشوم له خلک ویي چې رشته کوي، نو دا چې کله دی پوه شي او د ده نه پوښتنه وکړل شي که هغه میل وي که هغه فیمیل ماشومه وي و د هغو په خوښه باندې وشي، هغه باندې الله هم راضو کیږي و د دو هغه سفر هم ښه وي. همدغه شونتې د رزګور په حواله سره به زه ته ویم چې د یو ماشوم ښه تربیت وشي او هغه بیا غټ شي، نو هغه په خپله چې ځان له کم شوق وي، کم رزګور سره شوق وي، د کم هغه سره فیلډ سره شوق وي او د هغه طرف لوټ شي، نو هغه ډېر بهتره وي. د مو داسې هغه نشته رای، ځکه چې د پاکستان ملک داسې رای چې په دا کې د یوې شعبې پته هم نه لګي چې دا به په راتلونکی مستقبل به د دغه شعبې په کم پوزیشن کې وي، ځکه چې د ملک حالات د موږ داسې دي، په یو ځای باندې ودرېږي نه. څوک د ډاکټرۍ طرف هغه کوي، څوک د انجینیر طرف کوي، څوک د ټیچر طرف کوي، مختلف شعبې دي. خو دا سوچ لرم د خپلو بچو د پوره چې داسې یوه معززه شعبه وي چې هغه د ښه اخلاقیاتو سره تعلق ساتي او هغه د ښه خدمت سره تعلق ساتي، نو انشاءالله توجه به دغه طرف له ورکوم ډېره. عبدالرزاق صاحب دا راته ووایه په دې خپله نامه باندې په ضلع خیبر کې تاسو ډېر خلک ډېر یعنې کم خلک پیژني، په امن سفیر باندې تاسو ډېر پیژني، دا راته وایي چې د امن سفیر دا لقب دا څنګه تاسو ته میلاو شو جي؟ دا به ورور ته داسې خبره وکړم چې پرون مو په کلخیلو کې جلسه او په جلسه کې مو داسې په قسمیا خبره کړې وه چې مو له نن دا پته نه لګي چې دا مو له چا روکړی و، کم قوم روکړی و، خو دا په یوه روغه موږ کړې وه او داسې روغه وه چې هغه ډېره مړي پکې شوي وو و ډېر تکلیف پکې تېر شوی و، خویندو میندو له ډېر تکلیف پکې میلو و، نو د هغې وجې نه ډېر غټ پروګرام شوی و پاکې. نو د سټیج نه چې کم د مونږ ملګري دي هغه په دا باندې متفق شوي وو، ځکه چې مو د چا نه داسې مطالبه کړې ده په هغو کې، اوس یو تار چې کم مشرون مې راغوښتلی غوله زه په کومه طریقه باندې عزت ورکوم، په هغه کې زه دا نه کسم چې دا د پلونکې سیاسي پارټۍ رایدله به دا میلو شي، دا زه چې څوره د الوکې شخصیات دي که هغه غریبانون دي د مو طریقې کار انداسې وي چې هغه کم د روټۍ پروګرام زه کوم په هغه کې دا نه وي چې دا ملک دی، دا مزدوره دی، دا غریب دی، دا په بیل دسترخوان کې نه وه، دا په کرسۍ باندې په ټیبل کې نه وه، د مو طریقې کار انداسې وي چې امیر او غریب ټول زه په یو دسترخوان کې نه وم. نو د دغې وجې نه ملګري به متفق شوي وو په مو باندې دا نومه ایښې د امن سفیر. نو لہذا په دا الیکشن کې چې کوم دی د امن سفیر د وجې نه زه ډېرو خلکو په نوما باندې هم وپېژندلم او په خپله نوما باندې مې ولا چې زیات خلک د سیاست د وجې نه د غربت د وجې نه مې پېژني چې دا هغه عبدالرزاق غریب دی چې په پلونکي ټیم کې یتیم شوی و دا او په پلونکي طریقه باندې د اړې به کولې، نو زیات مو د عبدالرزاق په نوما باندې د غربت د وجې خلک پېژني. عبدالرزاق صاحب دا راته ووایي چې الریډي په ملک کې غټې سیاسي پارټي دي لکه تحریک انصاف شو، پیپل پارټي شوه، دا راته وایي تاسو په خپله یو پارټي جوړه کړې ده قبایل عوامي پارټي په نوم باندې، تاسو د هغې چیرمین یې، څنګه مو دغه سوچ وکړو، څه یا داسې څه مسلې وې چې تاسو یو پارټي جوړه کړه؟ دا به ورور داسې خبره وکړم چې د مو یو بل ملګری دی اعظم مسعود چې د وزیرستان سره تعلق ساتي او د مو د ډېر تقریبا د 15-20 سال ملګری دی، دا د هغه و د مو مشترکه داسې یو سوچ جوړ شوی و چې کله موږ دغه په قبایلي سیمه کې خصوصا په خپله علاقه کې د کم تکلیفونه او تکلیفات ولیدلو د خلکو، نو د دا دپاره زه و دا برسه په مختلف ټیمونو کې کېناستو، دا به مشورې کولې، ځکه چې هغه ملګری چې کوم و هغه د دا نه مخکې په یو داسې تحریک کې حصه اخیستې وه چې تحریک د نیمې نه زیاته حصه دی ګرځېدلی و، خو هغه تحریک چې کوم دی هغه بیا بل طرف یې موړ وغوښتو، نو دا هغه له استعفا ورکړله. نو بیا به د مو سره ټیم په ټیم باندې مشورې کولې چې په قبایلي سیمه کې تر اوسه پورې چا پارټي نه ده جوړه کړې، د قبایل چې کوم دي چې په دا کې زه ورته یو داسې کور وکړو، یوه داسې پارټي جوړه کړو چې هغه د نیوله پته ولګي چې د قبایلو په نوجوانانو کې هم دا شعور شته، سیاسي شعور پکې شته، لکه څنګه نور پاکستانیان سیاسي شعور لري
سیاسي خدمات لري نو د دغه وجه نه موږ هغه پارټۍ آغاز وکړلو او په قبایلي سیمه کې مو کړلو. بیا خصوصا موږ په قبایلي سیمه نه آغاز یو ته غځول یې هم نه دو، ځکه چې په قبایلي سیمه باندې دومره تکلیفات تیر شوي دي چې موږ پارټي د دغه قبایلي سیمې د پوره خدمت پوره کوي. نو په دا کې ډېر ټیم هم تېرېدای شي و چې هر سره خدمت کې وکړو په قبایلي سیمه کې و هره پارټي کې د موږ د پارټۍ نه بغیر هم هغه به کم وي، ځکه چې د نور دنیو په لحاظ سره د نور پاکستان په لحاظ سره ډېره وروسته پاتې شوې په تعلیم، په صحت، په هر یو شي باندې، په غربت باندې. نو د دغې وجې نه موږ د پارټۍ آغاز په قبایلي سیمه کې وکړلو. دا راته وایي چې اخري پیغام څه ورکوئ؟ زیاتر زموږ په دې سکرین باندې تاسو زیاتر نوجوان کل ګوري، یو آیډیل یې تاسو د ضلع خیبر، څه پیغام ورکوئ دغه ځوان کل ته؟ ورور ځوان کل له خو به زه دا پیغام ورکم چې پیغام ډېر اوږد دی، چې کم د مونږ تعلیم دی چې په دا باندې زیاته توجه وکړي او د تعلیم سره سره د ټولو نه مهم پیغام د ما دا دی چې هغه که ماشوم وي، که هغه زوړ وي، که هغه بوډا وي، که هغه نوجوان وي، چې هر یو شیبې سره تعلق ساتي چې د ټولو نه اول ضرورت ورته د اخلاقیاتو دی. اخلاقیات یوه ډېره ښکلې شیبه ده او یو ډېر ښکلی شی دی. زه نن که خلکو له ویایم چې زه په ایلوکا کې دومره فیمس شوی یم، دومره خلک د ما سره مینه لري، نو دا تقریبا د ما د عبادت او د خدمت نه علاوه دا د ما اخلاقیات دي چې هغه که ماشوم وي، که هغه مشر وي، که هغه کشر وي، نو اخلاقیات ورته ډېر ضروري دي په هره شیبه کې. نو زه د خپلې الوکې نه جوانانو له دا خبره کوم چې دا پیغام ورکوم چې اخلاقیات ډېر ضروري دي، په اخلاقیاتو باندې ډېر فوکس ورکړو او د خپلو مشرانو او د مور او د پلور ډېر خیال ساتو. ډېره مننه کتونکو. دا و عبدالرازق صاحب چې چیرمن قبایل عوامي پارټي دی او امیدوار د تحصیل باډي چیرمنشپ هم دی. څنګه چې د دې تاسو خبرې واورېدې، ډېرې خوږې خبرې وکړې، ډېر ښه پیغامونه ورکړل. تر بل پروګرام پورې موږ ته اجازت راکړئ د خپل همکار او د خپل کیمرامین محمد ایاز سره. تر بل پروګرام پورې اجازت. د الله په امان.